بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإذا كان الصبي في يد مسلم ونصراني فقال النصراني هو ابني وقال المسلم هو عبدي فهو ابن النصراني وهو حر. خجداد جامع الصغير مسألة باب شروع دي باب دام النسب مسألة رتدا بياني ومعشوم دي توجه جي انتهي اسان د مسلمان او د عیسائی په قبضه کې دی. عیسائی وی زما زوی دی آزاد دی او مسلمان وی چې نه چې زما غلام دی. بس حکم د مسلې دا دی موږ به د عیسائی زوی جوړ کو آزاد بی پوه شوي په نور قصه کو. واذا كان الصبي کله چې ماشوم فی ید مسلمین پلاس د مسلمان و نصرانی او نصرانی کې فقال النصراني نصراني ويل هو ابني زما زوی دی وقال المسلم مسلمان ويل هو عبدي زما غلام دی فهو ابن النصراني دا بد نصرانی زوی جوړ کو وهو حر الله چې آزاد به هم وي لأن الاسلام لکبر وګورئ. اوس مسله دا ده کله مسلمان غلام هم جوړ کړي وي نو مسلمان به وي د خپل مولا په تبع کې البته غلام به وي. کله عیسائی زویم جوړ کو آزاد خوده خو الټا کافر دی د پلار په تبع کې نو مسلمان جوړول خنو. نو صاحب د هدايي جواب کوي ګوره دا اسلام چې دی دا مرجح دی. یو طرف ته د اسلام تقاضا کوي بل طرف ته د کفر نو موږ به مسلمان جوړو. د اسلام مرجح دی دا یو مسله ده. خدا مسله الګ دا فیصله ال پیش راځي چې یو بیر معارضه خورا شي کنه معارضه دلته سره معارضه نشته نو موږ اسلام له ترجیح څنګه ورکو مسلمانې څنګه جوړ کو معارضه څنګه نشته. معارضه ال راځي چې دواړو طرفونو ته مساوي دلایل وي. دلته وسرا شي کدا ماشوم منګه مسلمان جوړ کو نو غلام به جوړو غلام به مسلمان به او کچری دی عیسائی زیم کو نو آزاد دی اگر چې کافر دی خو آزاد دی او هغه بهتره ده. ولی بهتره ده؟ فی الحال آزاد دی او نور دلایل د وحدانیت شته دی باغې بغور فکر کوي چې غټیږي دارالاسلام کې ان شاء الله مسلمان به مشي نو دی کې د ماشوم خیر دی. او بل طرف ته کچری منګه دغه مسلمان غلام کو نو اسلام مسلمان بشي خو طبعا بشي ورسره غلام بمي نو به کزان آزادیدل غواړي ځان آزادول شي نشي آزادول وس کې نشته طاقت کې نشته. نو بهتري د ماشوم بده کې چې منګه د عیسائی زی جوړ کو آزاد مسلمان بشي پورورو. نو یو طرف ته ماشوم د بار بهتري شته بل طرف ته نشته نو معارضه رااله نشته. معارضه چې نشته نو منګه داسې نشي ویل چې اسلام له ترجیح ورکو حالي اسلام لا بلکې بس د عیسائی زی به جوړ کو. ته ګورئ لأن الاسلام اسلام چې مرجح منو منګه چې دا ترجیح ورکون کې دي فیستدعي تعارضا خغره دا تعارض غواړي چې پر تعارض خو من ستراشي کنه ولا تعارض او دلته تعارض شته نه ولې نشته. لأن نظر الصبي زکه خیل د ماشوم چې دی یعنی شفقت په ماشوم باندې کول فی هذا پدې کې چې منګه د عیسائی زی جوړ کو آزاد وی او فرو دا شفقت دا وافر دی پورا دی کامل له. ولی لانه ماشوم چې ینالو شرف الحريه لا فی الحال د حریت شرافت هم حاصل کی آزاد بوي حالا وشرف الاسلام بم حاصل کی معالا آینده کی څنګه به حاصل کی اذ دلائل الوحدانیت ظاهره زکه دلائل د وحدانیت دا ظاهر دي نو بس اسلام بکسب کی د خپل مسلمان بشي. وفي عکسه او کشری دا مسلمان غلامی فرض کو نو وفي عکس الحكم بالاسلام حکم به بالاسلام ولګي خو طبعا به اصلا بنوي د مولا په تبع کې به مسلمانی او ورسره حرمان محروم بشي عن الحريه د حریتنا لانه ليس في وسعه زکه به خود د په وس کې نشته اکتسابها چې د حریت کسب کی او کچري فی الحال اور کو نو بس اسلام په خپل وس کې د مسلمانې دل شي. بهرحال معارضه شته نه نو ځکه موږ اسلام له ترجیح نه ورکو بس د عیسائی زوی به کو آزاد بي.
اوس بره ګورئ که دواړو به د زویتوب دعوا کوله، عیسائی ویل زما زوی دی، مسلمان ویل زما زوی دی، د مسلمان زوی به جوړو، ځکه دې کې خیر دی. ولو کانت دعوتهما کچری دعوت دغه مسلمان او د نصرانی دعوتن بنووتی هغه دعوت د بنووت واف المسلم اولا ولی ترجیحا للاسلام، ځکه وس معارضه رااله وس به اسلام نه ترجیح ورکو، دواړو کې آزاد دی نو معارضه شوله. کله مسلمان زوی جوړوم آزاد، عیسائی زوی جوړوم آزاد، نو اس معارضه جوړه شوله. او که د مسلمان زوی جوړ کو نو مسلمان به هم شي، نو وجه ترجیح مشته. او اوفر النظرین او دا کامل وافر په دوو شفقتونو کې دی چې د مسلمان زوی جوړ کو. قال امام محمد رحم الله فرمای واذا دعت امراه صبيا انه ابنها لم يجوز دعواها حتى تشهد امراه على الولاده. مطلق برګوري یو ماشوم دی ایوی زنانه په دعوا وکړه چې دا زما زوی دی، نو د دې ښځې دعوا به نه قبلېږي حتی چې یوه زنانه هغه ګواهي ورکړي چې او دا ماشوم د دې زنانه نه پیدا دی. بس به ټیک دی به دغه زنانه زوی حساب شي او د دې زنانه کوم خاوند دی نسب به هغه ته منسوب شي. پوه نه شوې پې اسانې مسلې دي ښه. واذا ادعت کله چې دعوه وکړي امراتون یوه زنانه صبیا په یو ماشوم باندې انه دا ماشوم چې دی ابنها دا زما زوی دی، لم یجوز دعواها سینه د دعوه د دې ښځې حتی تشهده تر دې چې ګواهي ورکړي امراتون یوه زنانه علی الولادتې په دې خبره چې ماشوم د دې زنانه نه پیدا دی. دا یو صورت دی، اصل کې د دې مسلې نور صورتونه را روان دي. نو صاحب د هدایي وایي دا صورت چې موږ کوم بیان کو دا له د هدایت چې د دې زنانه خاون وي خاوني. ومعنى المسألة معنى د مسلې دا د ان يكون المرأة ذات زوج چې دا ښځه د خاون واله وي. خنو ولې د یو زنانه ګواهي پکې ضروري ده. و یو زنانه چې وایي چې دا ماشوم زما زوی دی، نو اصل کې د نسب دعوه بغیر باندې کوي چې زما د خاون زوی دی او هغه ته منسوب دی. ځکه د ماشوم د نسب نسبت خو ښځې مور ته نه کېږي، چا ته کېږي؟ پلار ته کېږي. نو چې یو زنانه وایي زما زوی دی، څه معنی نسب په غیر ورړی چې زما د خاون ته منسوب دی، ده نه پوهېږئ پې. د دې د وجې نه یو زنانه په کار ده چې ګواهي ورکړي او چې د دې نه پیدا دی. بیا د دې زنانه په ګواهي باندې نسب نه ثابتېږي، صرف دومره ثابتېږي چې د دې زنانه نه پیدا دی. چې دا ثابته شوله نو فراش خو الریډي قایم دی د دې ښځې د خاون، نو هغه ته بیا خپله منسوب کېږي. ښه جي لأن دا زنانه چې د اصل کې تدعي دعوه کوي تحمیل النسب چې دا نسب حمل کی علی الغیر په خاون غیر باندې ځان ته نه منسوب کوي. فلا تصدقوا د دې زنانه به تصدیق نه کیږي الا بحجه مگر به حجت معنی. نو سوال دا دی چې لکه یو زنانه حجت کافی کیږي چې ګواهی ورکړي، دا خبره کوي ښه لږ شاته کوي. بخلاف الرجل بخلاف دی وسلی کې وسلی وایي زما زوی ډایرکټ زوی جوړیږي، زنانه ګواهی ته به ضرورت نشته ولې هغه نسب ځان له ثابتوي. لأنه يحمل نفسه ځکه هغه بار کوي په خپل نفس باندې نسب. اوس راشي دلته یو زنانې ګواهی څنګه کافي کیږي؟ نو وایي ثم شهادة القابلة دا ګواهی د قابلې چې دا د دینه پیدا دی دا یې چې ورته وایي دا کافي ده په دې کې. لأن الحاجة دلیل ځکه چې دلته حاجت صرف تعین د ولد ته چې دا ماشوم د دې زنانه نه پیدا دی، نور دا خبره چې به دې ما پلار ته منسوب شي هغه فراش په وجه دی. لأن الحاجة ځکه حاجت چې الى تعیین الولد هغه د ماشوم متعین کېدلو ته دی. اما النسب چې یثبت بالفراش القائم هغه ثابتېږي په فراش قائم باندې. موږ مخکې فراش تعریف کړو. فراش چاته ویل کېږي؟ یو زنانه په داسې حالت باندې کېدل چې څنګه د دې ماشوم پیدا کېږي بس د دې خاوند ته منسوب کېږي، نو دې ته فراش قایم ویل، دې ته دغه صلی فراش ویل کېږي. چې د یو زنانه ماشوم کېږي بغیر د دعوې نه کم سړي ته منسوب کېږي، نو بس دا زنانه دغه فراش دی. وقد صح او صحیح ثابت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې قبل قبول کړي او شهادت د قابلی علی الولادت باندې. وقال حذیفه اجاز رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت القابله علی الولاده على مزیلای وای تاسو به شولې ولو كانت معتده فلا بد من حجه تامه. اوس که چېرې دا ښځه معتده وه یعنی خاوند یې وفات شوی و مثلا عدت یې تېرولو او دې د یو ماشوم په باره کې ویل دا زما زوی دی نو بیا د امام صاحب رایې دا د پوره حجت پکار دی صرف د یوې ښځې په ګواهي کار نه کېږي. پوره حجت څه چې دوه سړي یا یو سړی او دوه ښځې ګواهي ورکړي. دا مسله مخکې موږ ته پکې نکاح کې تېره شوې ده. او یا خاوند اقرار کړی چې او دا حمل یې زما نه دی بې وفات یا بې طلاق ورکړی یا خو دوه سړي یو سړی دوه ښځې یو شو او یا خاوند اعتراف کړی چې دا حمل زما نه دی او یا حمل ظاهري خېټې بلسېدلي پتې لګي دغه درې واړه به حجت تامه دی به دې بیکار کېږي. دا کوم صورت کې چې کله معتده وي ښه نه یو دایړه باندې بیکار نه کېږي. ولو كانت کچرې وه دا ښځه معتده وه د طلاق عدت یې تېرولو یا د مرګ فلا بد من حجة تامة نبی ورله حجت تامه پکار دی. عند ابي حنيفه رحمه الله د امام صاحب نظمانه وقد مر في الطلاق دا مسله په طلاق کې تېره شوې ده. هلته داسې دي فلا بد من حجة تامة هي شهادة رجلين او رجل وامرأتين الا ان يكون هناك حبل ظاهر او اعتراف من قبل الزوج هلته ناقصه فيثبت النسب من غیر شهادة. اول ته دا دی چې د طرفینو مسلک دا دی چې په ټولو صورتونو کې به يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحده د یوې ښځې په ګواهي کار کېږي. خجی وإن لم تكن بل صورت یې واوري دوه صورت بیان شو. دریم صورت دا دی چې دا ښځه اول صورت دا و چې ذات خاوند وي کنه او په نکاح کې. دویم صورت دا چې ذات خاوند ده خو معتده ده. او دریم صورت د سره ذات خاوند ده نه خاوند ماونې نشته دی نه د چا منکوحه ده او نه د چا معتده ده او بیا د یو ماشوم باره کې ویل دا زما زوی دی بس بیا ډایرکټ زوی کېږي ځکه بیا خو نسب په بل چا نه ورړی چې زما د خاوند نه دی نو بس بیا هیڅ حجت ته د یو زنانه ګواهي ته هم ضرورت نشته. ګورئ وإن لم تكن كچرنا ودا زنانا منکوحه نه و معنی د خاون ولا نه ولا معتده د چا معتدم نه و د نکاح یا د موت یا د طلاق نو قالوا مولان ویل يثبت النسب نسب ثابتيږي. یو ماشوم مبارکی کی ویل لازم زوی دی منهم د دې زنانه نه ثابتيږي به قول یا صرف د دې په قول ولی دی وخت کې ببل چا الزام نه لګي لئن فيه زکه بدی نسب کی الزامي بخپل لفظ باندې دي دون غیرها بل چا باندې نه دي پویګو بي کنه. وان كان لها زوج وزعمت انه ابنها منه وصدقه الزوج لکبر وګورئ یو بل صورت یو زنانه د خاوند شته دي ژوندې دي او ماشوم به بارکی ویل د زما زوی دی او خاوند ویل چاو ټیک ده دا د زما او د دې زوی دی. ندی صورت کې به دی وی گواهی تم ضرورت نشته دی زنانه گواهی ته پر زوی شونو ځکه نسب بچا وروړي په خاون او اقرار کوي تصدیق وکورله نه رسې په اسانه دي. وان كان لها کشر دي خزي د بار زوج وی وزعمت د خزه ګمان کوي انه د ماشوم چې ابنها لازم زوی دي منهم د دې خاوننا وصدقها او تصدیق وکي خاوند د دې خزي الزوج خاون فهو ابنهما نو بس دا ماشوم بر دي دوړو بچي شي. وان لم تشهد اگر گواہی ورنکې امراتن یوخذا وجسن لانه د خاون چې التزم نسبه د ځان باندې لازم کو نسب د ماشوم فاغنى ذلك عن الحجه نو ځان باندې الزام لګول د حجت د غنا بے پروايي راولي هیڅ ضرورت نشته چې حجت او یاد یو زنانه گواہی دی وشي. وان كان الصبي في ايديهما وزعم الزوج الاكبر وګوري به توجه جي توجه ماشوم د دوړو په قبضه کې دی هدایت د خزي او د خاون په قبضه کې دی. خاون وای د ماشوم زما زوی دی او د دې خزي نه علاوه بل خزي دی کې دا غینه مې دی صحیح شو. خزه وای دا خزي زما دی د دې خاون نه علاوه د بل خاون نه مې دی به هم که پوه شي به
یو ماشوم دی د دواړو په قبضه کې دی خاون وای زما دی خو د دې ښځې نه مې نه دی د بلې نه ښځه وای زما دی خو د دې خاون نه مې نه دی د بل نه دی اوس حکم دا دی د دې زوی د دې دواړو شو هم د دیو نه شو هم د دې خاون نم شو د دې ښځې نم شو نوره خبره کوو وإن كان الصبي كشري وماشوم في أيديهما د ښځې او د خاون په قبضه کې وزعم الزوج خاون ګمان کولو یعنی خاون ویل چې انه ابنه زما زوی دی من غیرها د دې ښځې نه علاوه د بل ښځې نه وزعمت او ګمان ښځې کولو چې انه ابنها دا ماشوم زما زوی دی من غیرې د دې خاون نه علاوه د بل نه دی نو حکم فهو ابنهما د دواړو زوی بشي لأن الظاهر ان الولد منهما لقيام ايديهما ځکه ظاهر دا دی ظاهر چې بس ماشوم د دې دواړو دی ځکه قبضه ده پی او د دې دواړو نه دی او دا ظاهر داسې وجیبه شی دی کنه دا پاسل معنی قوي ښه ظاهر پاسل معنی قوي د ترجیح وي لأن الظاهر چې هغه دا دی چې ان الولد منهما دا ماشوم به د دې دواړو نه وینو لقيام ايديهما ځکه د دواړو قبضه قائمه ده او لقيام الفراش بينهما یا بل وجه چې د دواړو په بینس کې فراش لا قائم دی به د دې خاوند دا د و چې د خزینه مینه دی دا د خزینه ماشوم نفي کوي او دلیل به نشته گواه ور سره نشته او د خزې دا د و چې د خاوند نه مینه دی د بل خاوند نه مینه دی د سړي دا د و چې د عزیز ما دی خو د دې خزینه مینه دی د بل نه دی نه دا د خزې خلاف خبره کوي گواه ور سره نشته د خزې دا خبره چې زما زوی دی خو د دې خاوند نه مینه دی دا د خاوند خلاف خبره کوي ګواهان ور سره نشته نو په دې ټوکې کې د یوم نه منل شي یو ول زمانه دی په دې کې به دغه منل شي بل ول زمانه دی دغه کې به په کې به دغه منل شي د دوړو بزوي شي دا خبره چې دنه نه دی نه به د خزي منل شي او نه به کې د خاوند منل شي ګواهان نشته ثم كل واحد منهما چره د خزو خاون کې هر واحد یرید اراده لري ابطال حق صاحبه چې باطل کې حق د ملګری نو فلا يصدق د هر واحد به تصدیق نه کیږي علیه د دې بل په خلاف تاسو پوه شولې د باندې یو نظیر بیان کړی دی ازماو د دې خالد په قبضه کې کپڑا دا او زه به متوجه چې دا کپڑا نیمه ازما ده او نیمه د هدایت ده او خالد وای چې نجی قاضي صاحب دا کپڑا نیم ازما ده او نیم د یوسف ده غیر د پاره د نیمه اقرار وکړو ازما او د خالد په قبضه کې کپڑا ده او زه وایم یو وی لکه زه وایم چې د نیم ازما ده او باقی نیمه د هدایت ده او خالد وای چې نیم ازما ده او باقی نیمه د یوسف ده اوس دې کې حکم دار دا کپڑا به دواړو په منځ کې نیمه شي څنګه چې دلته د مسله کې و د خالد دا خبره چې باقی نه مدد نه ده د یوسف د بنه منل شي زما په خلاف بنه منل شي زما دا خبره چې باقی نه مد خالد نه د هدایت ده زما د خالد خلاف بزما دا خبره نه منل شي پوه شئ لک فرق پکې بیان وګورئ او نذیر ثوب دا نذیر د کپړې په دې رجلین چې د دوه کسانو په قبضه کې وي يقول كل واحد منهما وهر واحد پر دوالو کی هو بيني وبين رجل اخر دا کپڑا زما او د بل سره یاد کی داغه ترمنځ شریک را غیر صاحب نه علاوه یادای کا نو حکم دا دی کو نو ثوب بینهما کپڑا په دوالو په منځ کې شي البته فرق ووري د دې مسلې سره فرق دا دی ما ویل لکنه تانیمه کپڑا زما دا او نیمه د هدایت دا دسه مې ویلو او خالد ویل نیمه زما دا او نیمه د یوسف دا نو حکم بدای نیمه کپڑا به ما تر حواله شي خو هدایت بار سره کې شریکی نیمه به خالد ته حواله شي او یوسف به ور سره کې شریکی پوه شولې په نو مقر سره به کې څوک هم شریک شي مقر له چاره چې اقرار کړي راسي په البته نسب مسله کې خزي ویل چې زما د خاون نه مینه د دیونه او خاون ویل زما د دې خزینه مینه ده دې کې به د دواړو شی او دا به کې نه چاره بار چې اقرار کولو چې بلې خزینه د بل خاون نه به کې نه شریکی ځکه نسب شرکت نه قبلې او دایم قبلې الا ان هناك مگر دمرا د چې په دې مسلې د قبلې کې يدخل داخلي المقر له چاره پر اقرار کړي په نصیب المقر د مقر پیسې کې سره شریک شي لأن المحل چې قبلې یاد يحتمل الشرکه
احتمال له شرکت لري نو وها هنا ودلته مسله د نسب چې لا يدخلوا پرې کې مقرله په نصیب د مقر کې نه داخليږي لأن النسب لا يحتملها ځکه نسب د شرکت احتمال نه لري پوه شو به قال امام محمد رحم الله فرمای ومن اشترى جاريه فولدت ولدا عنده فاستحقها رجل غرم الاب قيمه الولد يوم يخاصم ما دلګ متوجه شي ما د خالد نوین زواخستله صحیح شو به دغه سره زمیلاوی دلم او به دغه ماشوم پیدا شو هم زمانه کا به دې وینځه مستحق وروته یې سب ویل چې دا وینځه خو زما د یار پتاي در خرڅ کړي پوه شوي به ویما خالد نبی وینځه واخسته اور سره میلاوی دلم زیت پیدا شو زما په ملک کې به یې سب ویل وینځه زما دا اوس حکم د مسلې دا دی چې د ماشوم چې دی کنه دا به د مشتری شي زما بشي زما زوی بشي البته که دا ماشوم غلام به څومره قیمت جوړېدل هغه پیسې برواله او مستحق لبه ورکوه یې سب لبه ورکوه او به بزه دغه پیسې او وینځه به مغه ته ورکوه صحیح ده او به دا پوره پیسې به د خالد نه علامه پر دې در باندې را خرڅ کړي و انا صحیح بده باندې بهرحال ماشوم بزما زوی حسابيږي ولی ما ته دوکه راکړې شوی دا چې دا زما وینځه دا نو ما ویل چې ټیک دی د وینځه بی نو بس ماته واخیستل او زما شوله مالې وته جایز ده نو ما ځکه وته کړله ماته ځکه بچې پیدا کو زه دوکه شوی مکنه ان کې ربل و راځي نور قصه کو ومن اشترى جاریه یوسری جاریه واخیستل بده پوه شو فولدت ولدن دما جاریه ماشوم پیدا کو من ماء المشترکه فاستحقها نو مستحق روته له دې وینځ رجلن یعنی داوا د حق وکړه بده وینځ مانی رجلن یو سړی نو وس غریم الاب دا پلاری چې د پلاری څوک دی مشتری یادې دا به تاوانی شي قیمت الولد د ولد د قیمت مستحق د بارا قیمت چې د ماشوم لګی دا به د کوم ورځې لګی الکا کوم ورځ باندې چې خصم جګړه کیږي ښا یوم یخاصم بکم ورځ چې دا جګړه کوي ور سره منه کوي چې نه در کوم زمازي دي او سوال دا دی چې اصل کې قانون دار چې ماشوم چې د مور تابع نو مور چې د چای ماشوم هم دا غي نو مور دې سب د مستحق د نو بکار د ماشوم هم دا غوي تاسو ولې د ماشوم مشتری زوی جوړوي وای ځکه د مشتری مغرور دی دوکا ور سره شوی ده يعني او ولد د مغرور چی د مغرور حسابيږي دا قاعده ده پوه شوي کنه به لانه ځکه د ماشوم چې دا ولد د مغرور دی او ولد د مغرور چی کنه ا د مغرور وی خو سره دومره د قیمت باور کوي فإن مغرور چاته وي من يطو تعریف کوي څو چې وتی کې امراتنی وخذا وتی کې معتمدن او اعتماد ایدای په دې اعتماد سره وتی کې چې یا خصما من کو حدا او یا اسما وینځه معتمدن اعتماد کوونکې علی ملک یمین باندې او نکاح باندې فتلد منه بس به د غجنینا وینځنه ماشوم پیدا شي ثم تستحق بیتک مستحق د غوینځ روزیده ته مغرور وای نو دا مثلا د غشان ده ولد المغرور یو قاعده او کلیه دا چې ولد د مغرور جی دا هور وی بالقیمه قیمت باور کوي مالک د مورته بیجماع صحابه بده من صحابه او اجماع دا کسا زین کی موږ د اوسامی کی ویلو بیان ضرورت کې ښه او عمر رضی الله ای وزنانه وا او د مولانا تختیدلی وا ایو سری سره نکاح کړي و بدی هغه بدايه اعتماد کړي او دی ورته ویلو آزاد ایما مې ماشومان پیدا شو به مولا عمر رضی الله عنه لاړې هغه په سلدا وکړه چې وینځدي خپل مولا ته ول شي او دغه کم ماشومان چې دی دا بد خاوني ځکه هغه مغرور دی او باقی کوم منفعت ته اخیسته هغه مبارک زې فیصله نه وکړي نو وکشه بجما ولي ان النظر دلته مولي سي دواړو ته نظر دیکھا مشتری تم نظر دیو مستحق ته د وینځ کم مالک دیغه تم دی مشتری څنګه نظر دی مشتری به دې سوچ مانی وتی کړي چې ماشوم به میزوي مزته به زیو کونو او دا بل بده کې نظر دی بیس تا ته بده دی ماشوم پیسې میلاو شي کنه ځکه ستاسو غلام جوړېدل نو غلام باندې څه کې خو بدل به ته میلاو شي پیسې د دوړو په کې نظر شو پوه نه شولې پی کم به تور ولي ان النظر چې شفقت من الجانبين دوړو طرفونه شو
جانبین نو واجب دی پکار د چې دواړو نظر وساتو نو فیجول الولد وبغرزول شي ولد حر الاصل فی حق ابيه د بلار په حق مشتری په حق او رقیقا غلام به جوړ کو په حق د مدعی کی چا چې ول دا وین زما دا نظرا لهما دوړو باندې مشقت وکم ثم الولد حاصل في يده من غیر صنعه فلا يضمنه الا بالمنع ما تلک متوجه شي دا ماشوم چې د دې مشتری په قبضه کې واقع شوی د مشتری زی جوړ شوی دی دا د مشتری په قبضه کې راغلی دی او د څه تعدی زیته ظلم نه دی کړی بغیر د صنع نه یعنی یو ناجایز کار په وجه د پلاس کې نه راغلی او کله چې د چا ملک د بل ملک تلال شي او څه ناجایز وجه نه نو زمانم پاغ نه لازم مشتری باندې د دې ماشوم سم نشته زمانم نشته کمل شو تاوان به نشته توجه توان به کله راځي چې کله او ته مالک ویل راي کا او د منه وکړه چې نه درکو نه رسې په اصل کې ودیه کې دا مونږ ویلو چې امانت په څو صورتونو کې دا قبضه مضمون جوړیږي کې یو دا د چې انکار وکړي راي کرا لاغې نور کوي نو دا ماشوم مضمون کله جوړ شلو چې کله او ته مستحق ویل ماشوم را کزما د وینځي بشیر د ویل چې نظمانه پیدا دي نه در کوم دقه ورزمانه دا د مخاصمه ورز ده په دقه ورځ باندې د ماشوم څه جوړ شو مضمون د ماشوم قیمت چې لګاو د دقه ورځ به لګاو خو نه درنه کو ماشوم قیمت چې لګاو د کوم ورځ به لګاو مخاصمه د ورځ متن کې ویلو کنه وجه سره ځکه د مشتری د دې پلار په قبضه کې بغیر سره سونه تعدی ظلم وجه نه وراغله دي نو مضمون نه دي مضمون کله ګرځیدل چې مستحق ول رای کا او د انکار وکړو دقه ورځ مخاصمه ورځ باندې مضمون شو د ورځ قیمت به ولګو ګوره دا ثم الولد چې دا حاصل له بلاست مشتری کې من غیر صنعه بغیر د تعدی نه د مشتری د طرفه فلا يضمنه نظامین مشتری نه جوړیږي الا بالمنع مگر لچی منع وکینی در کوما کما فی ولد المغصوبه تاسو لږ متوجه شي ما د یوسف وینځرا وتختوله بزما سره و ماشوم پیدا شو دا وینځه خو مضمون ده مغصوب شی مغصوب دی ښا خدا بچی مضمون نه دی ځکه دا هم اندې را پټ کړي غصب په نه دی شوی دا موږ نور قیاس کې ویلي دي ځکه غصب شوی نه دی نو به چې کله مقصود منه ویل چې وای دا وینځه مې راکا او بچې مې راکا او ما ویل چې نه در کوم انکار مې وکړ دقه ورځ نه به دا ماشوم هم مضمون شي قبضه زمان بشي به حالکه سلک دوه صورتونو کې تاوانی پیږي کنه پی منی د ورځې نه کما فی ولد المغصوبه فلهذا هر کله چې دا من چې ترڅو نه شوی د ماشوم مضمون نه دی فلهذا او د منی به ورځي مضمون جوړیدلو فلهذا تعتبر دا وجد چې معتبر به قیمت د ولد د یوم الخصومت د ورځي لانه زکه د یوم الخصومت چې دا یوم المنع د منی ورځ دا ولو مات الولد مریسب که د ماشوم مړ شوی د منی نه مخکې لا شیء علی الاب اما نیت نو ویلې مې وکنه ولی لانعدام المنع من نه و چې من نه و مضمون نو چې مضمون شی مضمون نه د غیبه تاوانی کا هلاک شي نه نو وکذا لو ترک مالا ولی سب دا ماشوم کومل شي او دا مال پری دی دا مال چې ده کنه ماته لګ متوجه شي مستحق د موري دانی دی ویلی دی مشتری ته چې د ماشوم را کلامه نه ده شوی پدې کې د ماشوم مړ شو او د ماشوم ځان سره میراث پرې خودلو مال توجه دا مال کچری مستحق غوښتي او د مشتری منع کړی کنه به هم منع نه ده به مضمون نه جوړیږي پوه شوي به وجه دار چې کوم شی وو اخو مړ له خو نه دی منع کړی دا مال خدای میراث دی او میراث چې کنه دا د سړي بدل خو نه ته د سویل هم نشي چې دا د ماشوم بدل لې چې هغه منع کو د شو لکه چې ماشوم منع کو مضمون شو نه میراث بدل هم نه دی دغه وجه د میراث به پلار ته ملاویږي مشتری ته د ماشوم پلار څوک دی مشتری هغه ته به ملاویږي پته نه ما خبره پوه شوي کنه که ماشوم کمال لې کنه میراث هغه کدی پلار ماشوم پلار دی مشتری منع کړي او د مستحق نه نو به هم مضمون نه جوړیږي ولی نه جوړیږي ماشوم خو نه دی منع کړي ته خو بدل کته وې چې بدل ولا منع کو موږ میراثي بدل هم نه دی نو نه بدل منع کړي نه ماشوم منع کړي
ځکه د میراث خو اصل کې حق د چا دی؟ خو د مشتري دی، د ماشوم د پلار دی. ولو مات الولد لا شيء على رب لانعدام المني وكذا لو ترك مالا کدي ماشوم مال پرې خودلو به هم منع پکې نه راځي، لأن الارث ليس ببدل، ځکه د میراث تاب خو بدل نه انه د ولدنا. بهرحال چاله به ورکو المال لابيه، پلار له به ورکو، لانه حر الاصل، ځکه د ماشوم هم اصلا حر کو نو کمال چی به د پلارینو فی حق د بلار په حق کې موږ اصلا هور جوړ کړي. فیرثو بلار به میراث ولي ولو قتله الاب. توجه کدا ماشوم چې ده کنه مشتری مړ کو، پلار یې مړ کو، نو دا مرګ د څه دی لکه منع، اوس خو ورکول نه شي، مستحق ته ورکول شي، ګویا چې منې کو، لہذا اوس په زمانه مرضی قیمت به ورکي، د ماشوم کوم قیمت دی اب ورکی. ولو قتله الاب یغرم، دا به تاوانی زامن جوړیږي، قیمته یغرم قیمته د قیمت د ماشوم لوجود المنع، ځکه منع موجوده شوله، او که یغرم قیمته شي معلومه سي غم صحیح جوړیږي. وکذا لو قتله غیره، کچر غیر منع کړلو مړ کو، لګ بر وګړي دا ماشوم دی بل چا مړ کو، توجه او د ابل د پلاری دیت واخستلو زید له مړ کړي دیت راکا، او هغه پیسې ځان سره کې خود لمنې کړلې، نو وسم تاوان رااله، ځکه دا پیسې د ماشوم بدل دی، بدل منع کول د شي لکه اصل منع کول، لکه ماشوم منع کول. وکذا دغه شان لو قتلوا کچری د ماشوم قتل کو غیره د ابن الى وبلچا فاخذوا دی اب واخستلو دیتی، لان سلامت بدله وجدا د ګورا چې سلامتیا د بدل دا داسې د ک سلامتی هی لکه د عین شي سالم ځان سره ساتلو منع کول، له ک سلامتی له لکه چې ماشوم سالم باد شوی دی له د ابتا ومنع بدله، او دیوشي بدل منع کول کمنعه داسې لکه هغه عین شی منع کول لکه چې ماشوم منع کو، نو فیغرمو نو دا به زامین جوړیږي قیمته دغه شانی وایخه د قیمت د ماشوم، کما اذا کان حیا، لکه څنګه چې ماشوم ژوند دیو او د منع کولو د قیمت زامین جوړېدو دغه شان قبل چامړ کو، او د ماشوم کم دیت یې ځان سره پاتې کړلو پلاری، او د ماشوم کم مستحق او د مور مستحق غلې نه ور کولو، بس به د ماشوم قیمت تو ور کوي کا من رااله پویږي به کنه. ويرجو بقيمه الولد على بايلك برګوري دا خبرم کړی و، ماشوم قیمت ماشوم خود مشتری شو، قیمت ورلا مستحق لا ورکو، دا قیمت به وس د بای نه غواړي چانه چې خسته به ستانه مې خسته په دې شرط د مور مې د ناخسته و، په دې شرط چې دا به د عیوب نه پاکي دي کې خو به مستحق به کې وروتلو، څنګه چې دا د وینځتي وړې وینځتي ویسي دغه سمن به د بای نه خستل کنه، مبيع چې مستحق روزي یار تاسو خبرو پیږي کنه، د مبيع چې مستحق روزي نو سمن به د چانه علي باینه دغه شندل ته ماشوم مستحق وروتلو قیمت ور کړی دی، نو زه مشتری ته وی قیمت راکوا بای ته وی ما ويرجو مشتری برجو کوي دا مغرور بقیمت الولد من علی بایعه بای برجو کوي، لانه بای چې د زمینه له هغه زمين د لپاره جوړ شوی او سلامته چې مبيع با سالم ايد یوبنا دا دلالتي زمان دیکھا کله صفاوی نیم سبق نه کوي، کما يرجو لکه څنګه چې یو سړی رجوع کوي یو مغرور به سمانه د مبيع په سمانو باندې به مبيع مستحق ربو ته سمان راکوا، بخلاف العقر. ونیسه مسله دا چې سړی یو جنې وتی کی نمنګ ویلي دوه شینو کې یو شی لازميږي، یا به عقر لازميږي د محرمي سلی، او کني کا ور سره کړي نکاح او وخت مسما مہر مسما کړي مسما یو کني نو محرمي سلی دی ټول ته عقر ویل کیږي، او کني کا نه شي به محرم سره لازميږي دغه ته خاص کړ دغه ته به عقر وای، او کدا شنی لازم نشي نو دویم شی لازم دی حد، پتن لګي پوه شوي کنه، یو سړی چې وتی وو کې بده وته معنی دوه شي نو یو شی لازميږي، یا خو به حد وي، که حد نه به بل دي بوزي قیمت وي، ابو زی قیمت کني کا شوی مہر ورته وي کني کا نه شي نو به تو عقر وای، و صحیح شو کنه. نو سوال دی چې د مشتری خداوین زوته کړي دا کنه، دا کنه دا حد لازميږي نه لازميږي، چې حد نه لازميږي عقر دی لازم شي، نو عقر سره به څه کوي وایو قربم
د مستحق د وینځ څوک دی غلبه ورکی دا درواله یار ستا وینځ ما وته کړي دومره وخت خود دې اوقر کمی چې مستحق لور کړي دی و بسی په بای باندې کوي کنه به کوي نه به کوي ځکه فیض ځان لا غسی به مشتری په بای سره و بسی کوي درسې په وځو ته ملاو شوی دی بخلاف الاقر لانه ځکه دا اوقر چې لازم هو دا به مشتری لازم شوی دی استفای منافعها د وجه دې نه چې د جاری منافع د حاصل کړي دي فلا يرجو نرجو نشي کولای به په دې اوقر باندې په بای پوهیږي کنه والله اعلم بالصواب نور الله پاک خپويږي چې حق خبرې کې مې دي